یو طلاق ته ویل کېږي احسن طلاق، ډېر ښه طلاق. دا یو میاشت تېره شوه، ورپسې چې بله تېره شي، ورپسې چې بله تېره شي، بس نور طلاقونه مه ورکوه. 3 میاشتې تېرېدو نه وروستو دا ښځه بل چا سره واده هم کولی شي، او که ستا ورسره جوړښت کېږي نو بیا ته دې ښځې سره بغیر د بل سړي د واده نه نکاح کولی شي، ستا په نکاح کې واپس راشي. او که مثال په طور باندې په اوله میاشت کې تا طلاق ورکړی او ته د خپلې زنانه سره رجوع کوې، نو بس واپس رجوع کا، نکاح ضرورت نشته. که 2 میاشت کې ته رجوع کوې، په هغې کې هم ته رجوع کولی شي. په 3مه میاشت کې د ختمېدو نه مخکې ته رجوع کوې، بیا هم رجوع کولی شي. دا شان تا خپل زنانه ته 2 طلاق ورکړو، یو طلاق دې ورکړو، بیا یې 2 ورکړو، دویم دې هم ورکړو. پر دویم طلاق کې هم ته خپل زنانه سره رجوع کولی شي. په اوله میاشت کوې، په 2مې کوې، په 3مې کوې، لیکن 3مه میاشت چې پوره شوه نو بیا ستا به نکاح دې سره وشي، لیکن په هغه صورت کې چې بل سړی به راځي او نکاح پړاوي. او که دا چند صورتحال وي چې تا خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړو، دې طلاق ته ویل کېږي طلاق بدعت. 3 طلاق تا ورکړل، نو دا ښځه بیا ستا نه آزاده ده. دا ښځه به بل سره بیا واده کوي، او که ستاسو بیا جوړښت راځي او بل سړی والا په خپل مرضۍ طلاق ورکوي، نو بیا به ستا خوا ته واپس راتلی شي، تو سره بیا نکاح کولی شي. لیکن دا نه که یو سړی دا وایي چې ما خپلې زنانه له 3 طلاق ورکړي دي او زه په غوسه کې وم، یا وایي چې یاره ما 3 طلاق ورکړي دي او زه نه وم پوه شوی، یا ما 3 طلاق ورکړي دي او زه د خپلې ښځې سره واپس واده کول غواړم، نو د هغه لپاره دا خبره ده چې دا زنانه بل سره واده کوي، او دا سړی وایي چې نه بل سړي سره به واده نه کوي، زه ورسره واده کوم، نو ته ورسره واده نشي کولی. دا حلال نه دی، دا حرام. او بیا بل سړي سره صرف واده کول نه دي چې نکاح ته ورسره وکړو، نه، هغې حساب سره د هغه سړي خپله مرضي ده چې کله یې پرېږدي. یو به سره خپل د ښځې خاوند تعلقات قایموي، او د هغې نه وروستو که د هغه سړي مرضي او رضا او هغه د ښځې له طلاق ورکوي، نو هغه به طلاق ورکړي، بیا ستا لپاره چې کله عدت پوره شي نو بیا به ته ورسره واده کولی شي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې بهترین طریقه چې کومه ده اول طلاق یا 2م طلاق دا دي، بس 3م طلاق نه. 3م طلاق نه وروستو ته خپله ښځه دغه نکاح کې واپس نشي ساتلی. نکاح به ته وکړې، خو لیکن دا چې بل سړي نه بغیر ته 3م طلاق نه وروستو نشي ساتلی، او په اول او په 2م طلاق کې ته بغیر د بل سړي نه په نکاح کې هم ساتلی شي.